د انګلند د طرفه یو ځل بیا په افغانستان کرکټ ټیم باندې د پابندۍ درخواست په آی سی سی کې دایر شوی دی. تاسو د یادې چیمپیون ټرافي نه مخکې هم انګلند کرکټ بورډ په کابینه کې دا درخواست ورکړو چې مونږ افغانستان سره میچ نه کوو، مونږ افغانستان سره میچ کولو نه بایکاټ کوو. بیا په چیمپیون ټرافي کې د افغانستان او انګلند میچ وشو جی چې کې افغانستان انګلند له شکست هم ورکړو. خو اوس چې کوم درخواست دایر شوی دی دا د انګلند کرکټ بورډ نه بلکې د هیومن رائټس ډپارټمنټ د طرفه افغانستان کرکټ بورډ باندې دا درخواست آی سی سی لا دایر شوی دی. چې چا در کړی د راځي تفصیلا خبره پکاو او راخند کې تاسو کمنټ هم وکړئ. وجه څه خود لګیږي؟ وجه دا خود لګیږي چې افغانستان کې وومنز ته یعنی جنکو له رائټس نه ملاويږي، حقوق نه ملاويږي. خو افغانستان کرکټ ټیم وای نشته. اخر وګوره د هر ملک خپل اصول دي، هر ملک غواړي چې خپل ملک څنګه چلایي، خو د هر ملک خپل خوخه ده، د خپل دستور دی، د خپل کلچر دی، اې کې د بل چا څه کار دی. خو خیر دی چې پرون په انګلند کې د خواتینو عالمي ورځ وه چې پای کې د هیومن رائټس ډپارټمنټ چې کوم دی هیومن رائټس واچ ډایرکټر منکی وارډن دا غونمو چې هغه آی سی سی له درخواست کړی چې افغانستان کرکټ ټیم باندې دی پابندي ولګي. او ریزن ولدا خو له چې افغانستان کې خذلا ایکوال رائټس نه ملاويږي، افغانستان کې جنکو له رائټس نه ملاويږي. خیر دا خو د آی سی سی خبره ده چې آی سی سی کرکټ سره سیاست انوالو کوي کنه. خو دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ.